أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. دے آیتونو کے بر رفعه اللہ الیہ وما قتلوه یقینا. دا یقینا لفظ دا دے جملے ما قتلوه دا پارا تاکید دے او تا چې په عربی ژبه کې زده کړي دي په صرف په نحوه کې چې تاکید یا تکرار د لفظ اول ته وایي او یا نفسه عینه باندې کېږي تاکید معنوي. نو هغه دومره جامعه خبره نه ده. د هغې نه علاوه هم د تاکید نور قسمونه شته لکه تاکید د جملې په یو بل لفظ باندې چې هغه نه نفسه عینه وي او نہ کلهم اجمعوا مقطعوا ابصعوا او نہ تکرار د لفظ اولی. د دې نه علاوه د تاکید یو قسم شته لکه دا یقینا لفظ د دې ما قتلوه تاکید دی. وما قتلوه او دی نه دی وجل عیسی علیه السلام یقینا بالکل نه دی وجل. دا معنا چې کوم خلق د خپل صرف و نحو نه تاویږي را تاویږي نو هغې به وایي چې وما قتلوه قتل یقین. نو بیا به هم یو خبره را پیدا شي چې هلکه قتل ژوندي خو بیا هم ثابت شو نعوذ بالله. نو دا خبره نه ده. تفسیر مدارک دا خبره کړې ده چې وما قتلوه یقینا کې دا یقینا د دې ما قتلوه جملې تاکید ده. بلا خبر ذہن کی دا کے نوا چھ بر رفعه اللہ الیہ بلکہ اللہ تعالیٰ پل زانتا اچت کڑے لے چونکہ دا اللہ تعالیٰ تا نسبت دا علوے کی دا لویوالی اچت والی کی وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. دا سے دا استوا علی العرش دا دے لفظ دا وجن دمر خبر ہو تقریباً اتفاقی دا چې الله تعالی د عرش سره یو خصوصي تعلق دی چې دا تعلق د بل ځای سره نشته او عرش بره دی نو نسبت الله تعالی ته د علو په دې وجه کې ورنه عرش خو ممکن او حادث دی مخلوق دی. نو مخلوق خو د خالق د پاره هغه مسکن نشي کېدی. دې خبره باندې لږ زیات تفصیل نه کوم دی وخت کې و دومره قدر ته یو جمله وایم چې د دې متشابهات او مفهوم دا دی د متشابهات او مطلب دا دی د قرآن کې دا متشابهات دی د پاره راغلي او د ځینو خلکو د وینا مطابق په هر آسماني کتاب کې متشابهات وو. هر آسماني کتاب کې متشابهات تورات انجیل کې نور صحف ابراہیم کے متشابہات چې کومه خبره د انسان ذهن ته پوره نه راځي او د هغې نه قرآن بحث کوي نو هغه خبرې په متشابهاتو کې شامل کومې چې د عالم الغیب سره تعلق ساتي د الله تعالی ذات او صفات جنت او جهنم وزن الاعمال دې باندې سړی پوره نه پوهي یا لکه بل پاول او رستات ما ویلي روح قلب. نو قلب او روح دا هغه شیزونه دي زمون ور سره تعلق دی. دا روح هم مونږ سره دی دا قلب هم مونږ سره دی دا چې دا نفس هم مونږ سره دی دا عقل هم مونږ سره دی خو د دې باوجود دا ښکاري نه د دې پوره آخره حده پورې سړی په دې باندې پوهېدی نه شي. نو د روح په حواله باندې ځکه قرآن ویلي چې ما اوتیتم من العلم الا قلیلا
بدون هدا پورې به پويږي چې کوم هدا پورې ستا پویول ضروری دي دین اخو د اخره هدا پورې په نه پويږي نو رفعه الله الیه معنا دار چې الله تعالی اسمان ته اوچت کړل او ته به وایې چې د دې مطلب بدای چې رفعت نه مراد به رفعت د مرتبی کم خلق چې د عیسی علیه السلام د رفع جسمانی قائل نه دي نو هغې دلته وایي د رفعت نه مراد خو رفعت مراتب دی رفعت درجات لکه د ادریس علیه السلام په باره کې قرآن وایي ورفعناه مکانا علیا نو دا مطلب نه دی د امت په دې خبره باندې اجماع ده چې د عیسی علیه السلام رفع دا جسمانی او روحانی دواړه ده او الله تعالی اسمان ته خېجولې او عیسی علیه السلام سره نبی علیه السلام په لیلۃ الاسراء کې ملاقات هم شوه او مخکې چې کوم آیت تیر شوی انی رافعک انی متوفیک ورافعک الی ومطهرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه نو پروس کال دلته هغې کې پوره تفصیلات ذکر شوي او څه تفصیل انشاءالله سورة مائده کې هم را روان دی د عیسی علیه السلام رفع جسمانی او روحانی دواړه ده او که ته وایې چې د دې بل مثال کوم دی دا واقعه په دنیا کې په کائناتو کې یو ځل شوې ده بل مثال دا غي چې هغه کم از کم 2-3 ځله واقعه شي بل مثال تاسو ته کوم ځای پیش کوم دا واقعه شوې یو ځل نه مثال بل کوم ځای پیدا عیسی علیه السلام سره دا ولې وشو نو د دې په اصل حکمت خو الله تعالی کوي اصل حکمت باندې الله تعالی پوي کې خبر حال عیسی علیه السلام ته الله تعالی دا مقام او مرتبه ورکړي چې ژوندې بر اسمان ته وخیږي خلقو د دې مصلحت بیان کړي حکمت بیان کړي نو حکمت باندې خو شهادت پورې مونږ کوی دي او اصل علت سو اصل وجه سو باغې مونږ نه پوي حکمت او مصلحت دا او چې دا يهود د خدای پاک ډېر مبغوز قوم یو طرف ته الله تعالی په احسانات هم ډیر زیات کړی دي او بل طرف ته دي ناشکرۍ هم ډیر زیات دي څومره چې الله تعالی په احسانات ډیر دي دومره د ناشکرۍ ډیر دي او دې الله تعالی سره د دشمنۍ بالکل هغه اخري حد ته رسیدلی نو الله تعالی د عیسی علیه السلام په ذریعه په دې باندې اتمام حجت قائم او نو دې داغه د مرګ منسوبه وکړه او داغه د مرګ فیصله وکړه او دا فیصله دا رومیانو د عدالت نه واغسته احتجاج وکړو زور وکړو نو الله تعالی د عیسی علیه السلام اوچت کړو دې تر بتر کړل د عیسی علیه السلام د رفع نه بعد دې ته بیا په شام کې د ناست ځای نه دی ملاو شوی 70 عیسوی نه بعد دې بیا د غزا نه تر بتر شوی دی او نن ورځې پورې تر بتر دا قرآن بیا رستو سورة الاسراء کې ویلیو چې فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا چې د اخرت وعده راشي نو موږ به تاسو یو ځای ته راغونډو دا چې اسرائیل ته اوس راغونډ کړي دي نو ډېر تبا کولو لپاره راغونډ کړي او قرآن نه مخکې نه ویلي دی وینا چې دا قرآن په دې دعوا وکړه او وعده ستاسو قرآن په دې باندې ګواه دی چې د اسرائیل د ځمکه زمونږ ده نو قرآن هلته خدا نه دی ویلي چې تاسو چې کوم ځمکې ته زه راغونډوم دا ستاسو د پلار جایداد دی ستاسو ابایي وطن دی خو جئنا بكم لفیفا یو ځای ته به م راغونډ کړم نو دغه ځای ته یې راغونډ کړو هغه تکویني خبره چې دی هغه د تشریعي خبرې دپاره دلیل نه ګرځي که هره تکویني فیصله د تشریعي فیصلې دپاره دلیل ګرځېدی نو چې سړی مړ کړي او هغه مړ شي نو بل به ورته وایي چې وګوره ته چې ما مړ کړو نو څنګه خدای پاک پې د مرګ فیصله وکړو نو دا ما ټیټ کار وکړو نو ته به ورته څه وایې چې دا تکویني خبره د تشریعي خبرې دپاره د هغې د ثبوت دپاره دلیل شو نو دا به د هغې دپاره دلیل نه جوړېږي بر رفعه الله الیه الله تعالی خپل خوا ته اوچت کړي خپل ځان ته اوچت کړي اسمان ته اوچت کړي او دا اوچتواله تا تماوی باسلیدیه فرقه چې د عیسایانو هغه دا منی هغه عیسی علیه السلام ژوندې اسمان ته ختل
او په دې سایانو کې بعضې فرقې داسې دي چې هغه وایي نه په 500 باندې وجلی شوی دی او بیا د هغې نه بعد ژوندی شوی دی او خپلو ملګرو سره یې خبرې کړي دي او د هغې نه بعد بیا اسمان ته ختلی. نو دې دومره اوږده خبره د بغې کوم حاجت شو چې کوم خدای پاک دوباره ژوندی کولی شي او بیا یې اسمان ته خېجولی شي نو د 500 نه بچ کولی نه شي. خدای دا ځکه نه مني چې هغه د 500 هغه خبره بیا خو هغه صلیب غاړې ته اچوي که نه، نو صلیب دپاره بیا وجه نه پیدا کېږي، نو صلیب له وجه پیدا کوي چې دا صلیب مې ولې غاړې ته اچولی، نو وایي ځکه مې غاړې ته اچولی چې په سولی شوی دی خو بیا اسمان ته ختلی دی ځکه چې بیا پیدا بیا ژوندی شو بیا روغ شو ملګرو سره خبرې وکړې بیا بره لاړو، نو دا د صلیب دپاره جواز پیدا کوي. نو دی خو غلطه خبره. د عیسی علیه السلام رفع حیا ژوندی روح خدا چې اسمان ته خیږي چې کوم نیک صالح او په حدیث کې راغلی دي چې هر مؤمن صالح بنده چې هغه وفات شي نو د هغه روح اسمان ته خیږي. نو بیا خدا د عیسی علیه السلام دپاره څه خصوصیت نه شو چې ته وایې چې روح یې ختلی دی او باډي او جسم یې نه دی ختلی. نو دا خو د هر مؤمن صالح روح چې دی د مرګ نه بعد اسمان ته خیږي، ملائکه اسمان ته وړي. او د عیسی علیه السلام دپاره د دې رفع مطلب دا دی چې الله تعالی دی د روح او د بدن دواړو سره یو ځای خیجولی دی اسمان ته. او په دې باندې د امت اجماع ده، دا اجماعي معامله ده. اول خو دا دوه درې حوالې واوره چې د امت د اجماع خبره درته ما کړې ده. محمد بن عبدالرحمن الخمیس یو مصنف دی، هغه یو کتاب لیکلی دی اصول الدین عند ابي حنیفه. د امام ابو حنیفه رحمه الله د اجتهادي اصول مطابق د دین اصول څه دي، ادی باندې به چرته بل موقع باندې چرته بیا بحث وشي که ژوند او خیر ان شاء الله، چې یو اصول اسلام یا اصول دین دي او یو اصول اهل سنت والجماعت دي. چې څوک پرې دواړو کې فرق نه کوي نو چې اصول اهل سنت والجماعت نه څوک خلاف وي نو هغه ته وایي دا کافر دی، حالانکه هغه باندې اصول اهل سنت والجماعت نه چې څوک بهر شي نو د اهل سنت والجماعت نه بهر شو، اسلام نه بهر نشو. او اصول دین یا اصول اسلام هغه نه چې بهر شي نو بیا په هغه باندې د ملت اسلامیه نه بهر کیږي به، او دواړو کې فرق دی. نو بعضې ګمراه فرقې چې ورته مونږ وایو لکه پخوا زمانه کې روافض دي او معتزله دي او جبریه او قدریه او کرامیه او فلان او فلان، نو دا د اصول اهل سنت والجماعت نه بهر دي، دا یې مخالف دي، نو دې ته بدعتیان وایي، دا مبتدعین دي. نو مبتدع ورته وایي خو مشرکین ورته نه وایي. او چې د چا عقیده د شرک ته رسېدلي نو هغه به پکې مشرک وي، لکه د بعضې روافضو عقیدې شرک ته رسېدلي دي، خو جدا خبره ده. خو عام شیعګانو باندې خو د کفر فتوا چا نه ده لګولې، او شیعه او روافض جدا جدا دي، خو هغه په دې وخت کې موضوع نه ده. غلطۍ خو پکې ډېرې دي، د ګمراهۍ خبرې خو پکې دي، خو په ټولو باندې چا د کفر فتوا نه ده لګولې. او ساده دلیل چې بالکل یو ساده سړی پې پوهېږي او ماشوم پې پوهېږي، نه هغه ساده دلیل دا چې د هغه صدر اول له اسلام نه واله چې د کومې زمانې نه دا خلک را پیدا شو، هغې زمانې نه واله تر د تیر کاله پورې دا امت اجماعي فیصله ده چې دی حج ته پرېږدي، دی باندې چا د حج دروازې بندي کړې نه دي. نو د حج دروازې پې ولې نه بندول؟ ځکه چې دا د امت اجماعي فیصله وه چې دا د ګمراهۍ باوجود دي مسلمانان. نو که دا مسلمانان نه وی نو بیا به د مسلمانانو باندې بیا حج ته ولې پرېښودو؟ بیا عیسایان یې ولې نه پرېښودو؟ یهودیان یې ولې نه پرېښودو؟ هندوان یې ولې نه پرېښودو؟ چې دا نور یې نه پرېښودو، نور کافر یې نه پرېښودو. او دا بعضې پکې وایي دا د یهودیانو نه غټ کافر دي، د یهودیانو نه غټ کافر دي، نو بیا خلکو یهودیان ولې نه پرېښودو د حرم ته دغه دپاره د عمرې دپاره. او تاسو لکه د دې مطلب خو دا دی چې ته نن د یهودیانو دپاره لار همواری چې د یهودیان د دې حج ته راځي، ته خو د دې نه خو داسې ښکاري، ته خو داسې غواړې وایي دا د یهودیانو نه غټ کافر. ما سره حرم کې یو ځل یې سړي پکې خبره شروع وکړه، وایي دوی داسې کوي او هغسې کوي.
نو ما وی چې راځي چې وګورو چې دا قرآن مجید چې دی پکې تلاوت کوي خو ښکاري د هغې پټکۍ او هغه جوبه مبا ښکاره پته یې لګي چې دا شیعګان نو ما چې چې وګورو دا په کوم قرآن کې تلاوت کوي وایي دا ځان سره د ایران نه قرآن راوړي او هغه نیمګړی قرآن دی نو ما چې وی ګورو نو چې وی نو هغه سعودي چې کوم قرآن چاپ کړی دی او ما قرآن کې تلاوت کوو دلته زمونږ یو ملګری دی نو هغه ما ته ووایي چې ما سره داسې خبره مونږ د دې مدرسې ته لاړو لاهور کې هلته مدرسې دي مدرسې ته لاړو نو مونږ وایي چې ستاسو د مدرسې وزټ کوو مونږ اهل سنت والجماعت یو ستاسو د مدرسې ته راغلي یو وایي هغې ډېر زیات خوشحاله شو ډېر په احترام باندې مونږ کېنولو او بیا راته په خندا کې ووایي چې تاسو خو دا مشوره کړې ده زموږ سره نور قسم قرآنونه دي او نور قسم حدیثونه دي نو راځئ زموږ دا کتابونه لږ وګورئ او دا قرآنونه او دا تفسیرونه زموږ لږ وګورئ چې دې کې څه کمزوری وی موږ داسې سترګې ښکته کړې وې ځکه چې هم کتل نو هغه درسګاهونو کې او په هغې کې هم هغه کتابونه په لایبرېرو کې پراته هغه قرآن پروت نو دته چې دا ووایي دی وایي دا تقیه کوي وایي دا تقیه کوي تا ته یو څه ښیي دی ته بل څه ښیي نو دا خو د آخرت خبرې دي دا خو زه په دې کې دا فیصله نه شم کولی چې ما ته مخامخ کلمه وایي او ته وایې دا تقیه کوي دا تقیه یهودي دي وکړي دا د عیسایي هم وکړي او که ته کوې نو څه پته لګي که ته کوې نو څه پته که تا هم تقیه زده کړې نو ستا څه پته لګي دا نه پکار دا دونه دا زړه دا دونه راتنګول نه پکار چې دا د قسم خوړلی چې زه به خامخا د اسلام نه خلک وباسم موږ یې پویو زما انداز د پویولو دی زه فتوې نه لګوم په چا باندې او پویوم خلک نو دې پویولو کې خو به خیر دی څه سختي به راځي ته به دا وایې چې بلې په نرمۍ پورې او ته لږ په سختۍ پورې نو زه خیر دی دا ډېر خواږه ډېر مه خورئ شوګر به م شي چېرته لږ لږ پکې تراخ هم خورئ خو دا چې تا قسم خوړلی زه بیا خامخا د اسلام نه وباسم نو دا قسم دی ولې خوړلی یو صاحب دی نو هغه هندوستان کې هغه ذاکر نایک نو هغه صحیح ده چې ښې خبرې هم کوي او علم یې کمزوری دی نو ګډې وډې هم کله کله وایي کله کله خطا خبرې کوي ما هغه داسې تقریرونه ډېر اورېدلي نه دي خو د تېر ځل کې دا کرسمس باندې ما ته چا د هغه یو تقریر واورېد نو آیت هم خطا وي او ترجمه یې موله خطا وکړله او مطلب یې موله خطا بیان نو ما ته پته ولګېده چې دا خو عالم خو نه دی خو جذبې ښه ده زه په تقابل ادیان کې ښه دی زموږ نه پکې ښه دی په تقابل ادیان کې د هندوانو دا خبرې مبرې او د عیسایانو او یهودیانو دا کمزورۍ او د ډېرې معلومي لیکن بنیادي علم یې کچه دی قرآن الفاظ هم ټیک نه وي معنا هم خطا کوله او مطلب یې موله خطا بیانو آیت دا ویل سورت طه نه سورت کم آیت دی دا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا سورت مریم دا آیت ہوئی نوے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے بیٹا جنا ہے دے وقفہ کے بزر پر موبائل کیوں گورم کدا پا کیوں نسبتا تو گئے اللہ نے بیٹے جنا نو جنا او اتخذ الرحمن کی خود حضمت ہے اسمان فرق نو دا ترجمہ خطاب خو بهرحال دیکھو مسلمانوں کار خود اسلام سے لب ډیر کوي نو سبا قرآن کې سبا ختم خود ته خو د گمراه خو ته نشي ویلی خو زیات نه زیات دا ویلی چې ښه عالم نه دی او گمراهۍ فتوا پې ته څنګه لګې خو دا ووایه چې هلکه صحیح خبرې دی صحیح دی او دی خطا دی دا یو ستا ډېر لوی لوی خلک داسې دي چې دا دنیا ورته داسې کړي چې ته به ورته وایې چې سجدې ورته کوي دومره لوی علم یې او منځ کې هغه د قرآن آیاتونه غلط وایي اجزی نو معلوم نه بیا خپه کېږي طارق جمیل مولانا مې یو ځل اورېده په کیسټ کې ما ډېر نه اورم خو ملګرو ته او علما را سره نو یو خو چې بیا آیت وي نو یو لفظ یې زده کړی او د ترجمې وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اونٹ مر جائے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ستارے مر جائے و عرش مر جائے دا عرش کو مر جائے معنی نه ده خو خیر دا خو پرېږده وروسته پسې ته نو بیا وایي چې جبریل علیه الصلاة وسلام آخر دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا تپوس وکړو چې زه خو وفات کېږم ته به زما د وفات نه بعد دنیا ته راځې که نه
وې زه خو به وفات کېږم خو ته به زما د وفات نه پس دنیا ته راځې. نو جبريل علیه السلام ته وایي چې نه زه نه راځم زه نه راځم. نو ما ملګرو ته وایي دا کې اړې وروسته ته وایي دا بند که دا نور نه شم اورېدی. نو بیا مې علماو ته مخ راواړه او ما تاسو پوه شوئ دې سړي څومره غلطه خبره وکړه. وایي مونږ خو پوه نه شو. نو ما ورته وایي چې اول خو دا غلطه خبره وکړه چې دی وایي چې نبي علیه السلام د جبريل علیه السلام نه تپوس وکړو چې ته به راځې که نه به راځې. نو نبي علیه السلام ته خو دا پته ده چې جبريل علیه السلام په خپله خوښه نه راځي د الله تعالی په وینا راځي. سورة کهف کې دا خبره ذکر شوې ده چې نبی علیہ السلام تپوس وکړو سورة مریم کې وما نتنزل الا بامر ربک. سورة مریم وما نتنزل الا بامر ربک. نبی علیہ السلام جبريل علیہ السلام ته دې ته ډېر راځه ستا پر راتلو ما ته خوشحالي ملاويږي تسلي ملاويږي. نو الله تعالی جبريل علیہ السلام ته وی چې وتوایا چې وما نتنزل الا بامر ربک. موږ صرف ستا د رب په وینا راځو. له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلك وما كان ربک نسیا. الله تعالی نه خو یریږي نه. نو دا خو نبی علیہ السلام ته پته ورم دی تپوس ته حاجت شو او دا په کوم حدیث کې راغلی تپوس ته وکړو او دا تا چې زده کړې دا خبره د کومې پایې ده دا د قرآن نه مخالف ده. خو دا هم پرېږده. جبريل علیه السلام یې چې بیا جواب ورکړه چې نه مونږ زه بیا نه راځم زه خو تا لپاره راتلم زه بیا نه راځم. نو جبريل علیه السلام ته هم دا پته نه وه چې وما نتنزل الا بامر ربک. دا آیات د نبي علیه السلام نه میرو د جبريل علیه السلام نه میرو. ته خو دا ویل غواړې خلکو ته یا دانسته یا نادانسته. زه دا نه یم چې ته یې قصدن وې خو په ناپوهۍ باندې ته دا خلکو ته ویل غواړې چې نبي علیه السلام نه په آخر وخت کې ټول قرآن نعوذ بالله ير شوی و د جبريل علیه السلام نه هم ير شوی و. نو که تاسو یې ير کړئ او نه یې وایئ نو څه ضرورت خو نشته دې ته نبي علیه السلام نه هغه دی یو نو هغه خبره تېره او دا پرېږده. ورپسې بل مشهور صورت چې دی انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. جبريل عليه السلام هر کال په ليلة القدر کې راځي. نو دا آیات هم د جبريل عليه السلام نه یېرو د نبي عليه السلام نه یېرو. دا کومه دیوالونه یو رالی بل راشي او بل رالی بل راشي. نو خلق وې دا ډېر لوی عالم دی ځکه چې ډېر لوی علم دی ورسره او علم دی او خلق په خپله د دې خلکو د دې خلکو د مزې په څه دي دا مزې په دې دي چې عام خلق خو بس یا د خوږ اواز نه سره لقوي او یا چې څوک ډېر مشهور شي هغه ته سره لقوي او دې نه خبر نه دي. وایي سړي ګازره خوړه هغه بل ورته وایي چې څنګه خوند شته که نشته. وایي په خوند یې څه تندر لګی خو دا ټقې خوند کوي. بس چې په دې ټق کې څوک ماهر وي بس هغه ته به دنیا سره لقوي. نو زه دا نه یم چې ګمراه دی خو هسې وایم چې علم جدا شی دی. نه علم خو د غریب سره نشته. دا علم ډېرو قصو ته وایي دا علم ډېرو خبرو ته وایي. نو علم خو سره نشته. علم خو د قرآن او سنت ته وایي. نو دونه خبره راته نه خبر. نو بهر حال خبره د کوم ځای نه کوم ځای ته لاړه دا پکې ضمني بحثونه ها څنګه شیعاګان نو ما دا خبره کوله چې دا ټیک ده چې دا حج له پرېږدي نو حج دا نور ورنو هغه وایي چې دا نو بیا د ذاکر نایک خبره پکې راغله خبره د هغه وه نو دې په ذاکر نو دلته دې تیمرګره کې ما نه یو صاحب تپوس وکړو چې ته ذاکر نایک په باره کې څه ما زه د هغه په باره کې دا وایم چې مسلمان دی ډېر ښه مخلص سړی دی او د دین ډېر زیات خدمت کوي خو پیغمبر نه دی چې پیغمبر نه دی نو غلطۍ به ترې کېږي دا وایم او ستاسو طریقه بیا دا ده چې تاسو کوم سړي ته ښه سړی ووایې نو چې بل سړی وایي چې په دې کې خو دا غلطي ده نو ته جګړې ته تیارېږي ستا مطلب دا دی چې ښه سړی د پیغمبر نه بغیر بل څوک نه وي او زه وایم چې ښه سړی دې ته وایي چې نیکي پې غالب وي او غلطۍ ترې نه کېږي نیکی پہ غالبه ده او غلطۍ ته نه کېږي او غلطۍ ته به یې غلطي وایو نو ما ته وایي چې دا ذاکر نایک چې دی نو دا خو د دې خبرې خطره ده چې بله ورځ دی د پیغمبرۍ دعوه وکړي نو زه خو د هغه په ځای کې ناست وم خو هغه ته مې وویل چې د دې خبرې خطره ده چې سبا له ته د پیغمبرۍ دعوه وکړي نو بیا
ما چې ته وکې ستا د دې خبرې څه سبب دغه دی ته به سبا د پیغمبر دعوه نه کوې ته د سبا نه خبرې نو زه ستا په باره کې دا څنګه اطمینان وکړم چې ته به سبا د پیغمبر دعوه نه کوې ستا په باره کې داسې څه اطمینان شته ته به سبا د ګمراه کېږي نه نو وی نه نو مې د هغه په باره کې نشته او ستا په باره کې نشته نو خبره یوه ده نو د هغه په باره کې وایې مې د ځان په باره کې مه وایه سبا له به وي کېدی د پیغمبر دعوه نو دا هم لا اعتراض دی داسې په مولانا مودودي اعتراض وکړي وایي دی وایي چې زه دغه یم د امام مهدي یم وایي دا مولانا مودودي دې ته ځان تیاروي چې زه امام مهدي یم نو دا خو ته څه ګډې وډې وایې دا خو د ګډې وډې نو دا مه وایه خو دا ووایه طارق جمیل صاحب ښه سړی دی خدای غلطی ده ٹھیک شو شیعگان کافر نه دي خو گمراه دي او دا د غلطیانې دي ذاکر نایب صاحب ښه سړی دی او ښه کار کوي خو غلطې ته به غلطه وایي نو دا د بې انصافۍ خبره ده که د انصاف خبره ده او تا باندې د بې انصافۍ خبره ټیک لګي او د انصاف هغه در باندې بدل تا نه یادوم دلته چې ناست نور خلک یاد پوهېږې په خبره که نه نو دا امام ابو حنیفه رحمه الله ویلی دي د ده په باره کې لیکلي دي چې د امام ابو حنیفه چې کوم اصول دي هغه چې د دین کوم اصول بیان کړي دي که نه اصول خو الله او رسول جوړ کړي دي خو بیان کړي خو علماو دي که نه نو هغه چې بیان کړي دي نو د هغې کې دی وایي چې د امام ابو حنیفه د اصول یو خبره دام ده چې واجمعت الامة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى عليه السلام في السماء حي وأنه ينزل في آخر الزمان دی باندې د امت اجماع ده چې عیسی علیه السلام ژوندی اسمان ته ختلی دی الله خېجولی او دا قیامت ته نږدې به راکوزي الله تعالی به راکوزوي دویمه خبره واوره د امام ابو الحسن اشعری رحمه الله امام اهل سنت والجماعت نو هغه کتاب دی الابانه عن اصول الدیانه الابانه باندې مشهور دی الابانه د امام ابو الحسن اشعری نو هغه کې هغه وایي چې واجمعت الامه على ان الله سبحانه رفع عيسى عليه السلام الى السماء په دې باندې د امت اجماع ده چې الله تعالی عیسی علیه السلام اسمان ته خېجو امام ابن تیمیہ رحمه الله یو ورکوټه رساله ده بیان تلبیس الجهمیه بیان تلبیس الجهمیه جهمیه یو فرقه وا جهم ابن صفوان یو سړی او دا ډله دا د امام ابو حنیفه په زمانہ کې تیر شوی او امام بخاری رحمه الله په باندې رد لپاره کتاب الرد علی الجهمیه کتاب التوحید او کتاب الرد علی الجهمیه دواړه عنوانات ول ورکړي دا اخرنه باب چې د کتاب التوحید د بخاری نو دا په دې جهمیه باندې نو دی باندې امام ابن تیمیہ رحمه الله رد لیکلی د کتاب لیکلی دی بیان تلبیس الجهمی پاغه کې امام ابو حنیفه امام ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي چې واجمعت الامه على ان الله تعالی رفع عیسی الى السماء دا دین از دې دور کې مولانا شاه انور شاه کشمیری رحمه الله یو سات کتاب لیکلی پای کې ډېر شي احادیث جمع کړي دي التصریح بما تواتر فی نزول المسیح التصریح بما تواتر فی نزول المسیح عیسی علیہ السلام براکوزی نو هغه کې هغه لیکلي دي چې واما رفع عیسی علیہ السلام فاتفق اصحاب الاخبار والتفسير على انه رفع ببدنه حيا رفع ببدنه حيا د وجود سره ژوندی الله تعالی اسمان ته خېجولی در حقیقت خبره دا ده زه چې په دې خبره څومره سوچ کوم نو ما تدری خبره یو بل سره باهم مربوط ښکاري باهم مربوط دا یو بل سره دنه مربوط دي ته چې ورته په دې جدید اصطلاح کې انټر کنیکټډ وي دا دنه یو بل سره نښتي دي هغه خبره درې واړه ده عیسی علیه السلام ژوندي اسمان ته ختل او د عیسی علیه السلام دوباره نزول
او خروج د دجال او فتنه دجال. دا خروج د دجال او نزول د عیسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام رفع جسمانی، دا درې خبره یو بل سره نږدې دي. دې کې زه تاته دا خبره ویل غواړم چې کوم خلک چې په دې موجوده زمانه کې د عیسی علیه السلام د راتلو نه یا د عیسی علیه السلام د رفع جسمانی نه منکر دي، نو حقیقت کې هغه بیا د دوباره نزول نه منکر دي. دا حقیقت کې دې کې د دې څه مطلب دی؟ دې کې د دې مطلب دا دی چې دا د دجال نه چې کومه خبره په احادیثو کې راغلې ده، نو دا تصور کمزوري کول غواړي، دا تصور کمزوري کول غواړي. او د دې تصور د کمزوري کېدو په نتیجه کې چې کومه خبره ده هغه څه ده؟ هغه دا ده چې موږ چې وایو چې لکه دا د دجال فتنه ده، د دجال فتنه په دې پښتو کې چې ورته تاسو د دجال غنځاخي وایي، مطلب یې دا دی دجال د طرف نه چې کوم مفادات دنیا ته چا خلکو ته ملاوي، نو دا د دجال دا فتنه چې دی موږ وایو د فتنې نه ځان بچ کوه، نو هغه وایي نه مړه دا تاسو اوس کیسې کوئ، دا دجال دا کیسې دا افسانې. ولې که د عیسی علیه السلام رفع جسمانی ثابتوي او بیا واپس نزول ثابت شي، نو دې معنا دا ده چې هغه څومره اهمه خبره ده په دې کائناتو کې چې د هغې لپاره به عیسی علیه السلام بیرته راکوزي، او هغه د عیسی علیه السلام نه بغیر د هغې فتنې سرکوبي بل څوک نشي کولی، او دومره لویه فتنه ده. نو احادیثو کې چې کومه خبره راغلې ده، نو هغه لویه فتنه څه ده؟ هغه لویه فتنه د دجال ده چې حضرت نوح علیه السلام نواله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې هر پیغمبر د هغه نه خلک یې راولي چې دا ډېره لویه فتنه ده. نوح علیه السلام هم انذر قومه، بخاري کې روایتونه ګور، نوح علیه السلام هم دا دجال نه فتنې نه خلک یې راولي، نو دا دونه ډېره لویه فتنه ده. دویمه خبره دا ساده ذهن کې کېنوه د پوهولو دپاره ته چې عیسی علیه السلام د نزول باندې خو دومره بې شمېره احادیث دي چې هغه خو حد تواتر ته رسېدلي دي، او د هغې نه انکار ته نه کېږي. نو دا نزول د عیسی علیه السلام تاسو څه وایئ؟ کم خلک چې وایي چې عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندی اسمان ته نه دی خېژولی، زه دا بعضې مسلې کوم او دا ځان سره چې ته نوټ کړې، نو دا خصوصي قسمه ډېرې پکې خصوصي راغلي دي، خو خیر دی بعضې ته پکې زه اشاره م دا یو سوال دی چې دا په دې کتاب کې نشته. هغه ته ځکه وایم چې ته عیسی علیه السلام د دې نزول د احادیثو مبارک څه دا په بخاري تش بخاري کې راجمع کوي. دا ځینې خلک دا بخاري ځکه وایم چې ځینې خلکو په بخاري داسې ایمان راوړی لکه نبي علیه السلام چې دا فرمایلي چې زما نه بس بخاري منئ، یا لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما نه پس حدیث زما منئ او سنت منئ که بخاري منئ. بخاري نه مې اغوستی، او حدیث یې ویلی که په بخاري کې، که په ترمذي کې، که په مسند احمد ابن حنبل کې، که په سنن ابن ماجه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا نه دی ویلی چې بخاري منئ زما نه پس، خدای دا بخاری داسې پیش کړی لکه نبی علیه السلام چې ویلي چې بد د ما نه پس بخاري یو قرآن دی او بله بخاري ده. وایي ولې ته نه منې چې بخاري د ټولو نه لوی کتاب دی قرآن نه پس؟ ما منم چې لوی کتاب دی، خو دا خبره پیغمبر کړې ده که خلکو کړې ده؟ پیغمبر نه پس نورو خلکو کړې ده. نو که د نورو خلکو خبرې، نو ته خو د نورو خلکو خبرې نه منې، تا د امام ابو حنیفه خبرې هسې اخوا دې خوا ښکاري. نو که زاړو دا ونه منم چې بخاري د قرآن نه پس اصح کتاب دی، نو ته به ما ته ګمراه وایې. بیا په کوم دلیل به د ګمراه شو؟ بلکې زما خپله رایه دا ده د بخاري او د مسلم په باره کې، زه بخاري ته د فقه او د حدیثو جاینټ یعنی مشترک کتاب وایم، او زه خالص د حدیثو کتاب په صحیحینو کې مسلم ته وایم، او د دې د ما سره دلیل هم دی. مسلم صرف د حدیثو کتاب دی، ځکه چې په مسلم کې خو ابواب هم نشته، ابواب پکې وروستو خلکو جوړ کړي، خو حدیث راځي او دی صرف خپله خبره پکې ډوکوي نه. او امام بخاري رحمه الله چې بخاري لیکلی ده، نو دا خو د حقیقت کې د فقه السنه کتاب دی، فقه السنه کتاب ورته ووایه، ځکه چې په دې کې امام بخاري رحمه الله د حدیث نه استنباط کوي، او ترجمه الباب چې د یو حدیث د نقل کولو لپاره یو ترجمه مقرروي، نو هغه ترجمه الباب په حقیقت کې د دې مسلې
هغه استنباط چې د کوم حدیث نه کړی او دا غي نه پس چې کوم حدیث دی نقل کړي نو دا هغه نه دا ترجمه الباب دا مسله راغشتي دته استنباط کړی نو ته خدا ویل حقیقت کې خدا داسې کتاب دی چې په دې باندې فقه غالبه ده خو زه ته دا ویل شي چې دا د فقه او د حدیثو کمباین مشترک کتاب دی مشترک کتاب او خالص د حدیثو کتاب چې دی نو هغه بیا صحیح مسلم دی په دې د مرتبه کمېدو د په خبره نه دا علمي مسلې دي دغه د مرتبه د کمېدو د نه کمېدو څه خبره خو بهر حال دا د بخاری خبره مې ځکه وکړه چې د بعض خلکو د صفرا بغیر د بخاری نه ماتيږي نو بخاری کې دا حدیث دی دا ویم چې دا حدیث د نزول عیسی علیه السلام چې عیسی علیه السلام به دوباره راکوزیږي به نو چې کوم خلق د عیسی علیه السلام دا رفع جسمانی نه مني چې دا ژوندې چت کړي زه دا خلکو نه یو ساده تاسو ته دا کومه چې ته د نزول عیسی علیه السلام دا حدیث نه منې نو کدا نه منې خو ته بیا د سړی زوین بیا ته حدیث نه منې او ته صفا ورته حدیث نه منې او کته د نزول عیسی علیه السلام دا حدیث منې نو بیا ته دا څنګه نه منې چې عیسی علیه السلام ژوندې ختلې ده ولې عیسی علیه السلام نور خلق به یو ځل مړ کیږي او په قیامت کې برا ژوند کیږي نو عیسی علیه السلام الله تعالی به دوه ځله وجني او دوه ځله بیا پیدا کوي یعنی یو ځل یالته مړ کو بر اسمان ته وخیجو او بیا دوباره به بیا را ژوند کوي دلته او دلته نه پس به بیا بمري دلته او بیا په قیامت کې را پاسي دا څه وي نو دا دوه ځله مرګ بیا ته په عیسی علیه السلام باندې څنګه د کوم دلیل نه مني دا ما په خبره تاسو ورسېدي چې عیسی علیه السلام ژوند اسمان ته ختلې ده خو ژوند دی اوسه پوری او بیا برا کوشي او دلته په دې ځمکه بیا وفات شي څنګه نور خلک وفات کیږي نو یو ځل مړ شو بل یو ځل ژوند شو بیا په قیامت کې خو چې ته وایې چې نه ژوند اسمان ته نه دی ختلې مړ دی نو دا بیا را کوزیدل حدیث منې و یا دا منم نو ما چې دا منې نو دې معنا دا ده چې ته عیسی علیه السلام باندې دوه مرګ راولې نو دا دوه مرګ په کوم دلیل رااله باز خو بعد الموت په قیامت کې دی او د قبر هغه خو په حساب دی ځکه دا خو د آخرت د منازل نه یو منزل دی نو د قبر هغه په آخرت کې حساب دی خو دا د کوم ځای نه راغلی یو په دنیا کې یو ځل مړ شو او بیا هلته ژوندی شو او بیا واپس دنیا ته بیا را ژوندی کړه او دلته بیا مړ کوي او بیا په قیامت کې بیا ژوندی کوي نو دا د کوم ځای نه راثابته شو تاسو زما په خبره ونه رسېدئ بهرحال عیسی علیه السلام به راځي بې شمېره احادیث دي پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه کې د فتنه المسیح الدجال نه پناه غوښته اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنه القبر ونعوذ بك من فتنه المحيا والممات ونعوذ بك من فتنه المسيح الدجال ومختلف عبارتونو دا نقل فتنه دجال مولانا مودودی تم چا سوال کړی تم ستاره تحریرات نو دا معلومیږي چې ته جوړ دجال نه منې نه مولانا وته وی زه په هر مانځه کې هغه دعا وایم چې په حدیث کې راغلی ده چې اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال دا دویم حدیث ده امام بخاری باب قائم کړی دی چې باب لا يدخل الدجال المدینه دا باب دی په بیان د دې خبره کې چې دجال به مدینه ته نه نشیتله طاعون به نشیتله او دجال به نشیتله بنو تمیم په باره کې دا د بخاری روایت ده بنو تمیم په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هم اشد امتی علی الدجال د دجال د فتنې په مقابله کې یا د دجال په مقابله کې د ما په امت کې د ټولو نه کلک خلق بنو تمیم دي بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر پیغمبر حتی کې نوح علیه السلام خپل قوم د دجال نه يرولې ده او زم تاسو ته وایم خدای یو خبره چې کوم دا بل چا نه کړی هغه دا چې انه اعور عین الیمنا دا په خستر غړوند دی دا خستر غړاند ده او دا بل سترګې داسې بوقه راوته ده دا مطلب اعور العین الیمنا بل حدیث کې دام د بخاری دی چې د دجال سره چې کله دجال راوځي نو به ور سره وبي او به ور سره دوزخ ووري نو هغه وبي ور دی او هغه ووري وبدي نو تیرا وبو مالا هغه ورته وردانګه ورته وردا نو فانه عذب بارد نو هغه ووري بیا یخي وبدي مزیدار خوږي وبدي
یعنی دا هغه د فتنې نه مې راځي ته کوم شي نه تیاری او ما کار کوه او چې کومه تمه ده درکې هغه ته دا نه لم دا په لالچ کې مراد دا سے بل حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یجیء الدجال حتی ينزل فی ناحیت المدینہ دجال میں مدینه تراشی او د مدینه په خوا کې به یو ځای کې داسې ودري یو بل روایت مې په یو بل کتاب کې لسته او سره د وخت حواله نه معلومه خو مخکې به مې چته لسته نو هغه ځای کې چې ودرېږي نو د مدینه مسجد نبوي ته چې وګوري نو دا به وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم دا ماړی ده دا د محمد صلی الله علیه وسلم خسته جمعه ته کنه خسته نو دا خدا چې د حسرت په نظر به ته ګورې زه تللی نه شم خدا د محمد صلی الله علیه وسلم محل دی دا مسجد نبوي نو چې دا چې وګوري نو دی خو مصنوعي زلزلې به را پیدا کوي مصنوعي زلزلې نو ثم ترجف المدینه ثلاث رجفات نو مدینه به درې ځله وخځي درې ځله به وخځي نو بیا به چې چلو شي نو فيخرج اليه كل كافر ومنافق نو د مدینه کې دلته وخځيږي نو چې کوم په مدینه منوره کې چې تاسو کافر یو یا منافقي نو د مدینه نشي د بار ته وځي دنه مخلصین مؤمنان به پکې پاتې شي دام بخاری بل حدیث کې دا راځي چې د مدینه منوره ته راشي نو په مدینه نه به وسره راوځي دته او هغه خیر الناس په خلکو کې به ټولو نه بهتر انساني ابدا ته وایي چې تا نه منم چې ته خدای هغه ته وایي چې تا مړ کوم بیا در ژوندې کوم نو به منه خلکو ته وایي به منه چې دا د مړ کوم بیا را ژوندې کوم خلکو ته وایي او نو مړ به کی نو بیا را ژوندې کی نو ته به وایي اوس مې منه کنه هغه به ته اوس خو دړو منم نه ته ما بیا ته نشي وجلې نو دجال به بیا ډیر زیات کوشش وکړي خدای به بیا وجلې نشي دوباره او دا به خیر الناس په دغه زمانہ کې ټول نه بهترین شول دا قسمه خبره د احادیثو کې راغلي دي چې دا راغلي دي نو د دجال نه انکار کول یا د عیسی علیه السلام د نزول نه انکار کول دا خو انتهایی دا خو د شریعت او د دین نه انکار کول چې دا انکار نشي کولای نو دا به لازماً منې چې عیسی علیه السلام ژوندی اسمان ته ختلی دی او که ته وایې چې نه ژوندی اسمان ته ختلی نه منم نو بیا به زما د سوال جواب راکړې چې دا دوه ځله مرګ پې ته د کوم ځای نه منې دا درې واړه خبرې تا ته ما وې دا خپل منځ کې یو بل سره دننه څه دي مربوطې دي با هم د یو بل سره دننه نښتې دي د یو بل سره دویمه خبره په دې سلسله کې بله مو واوره ذهن کې هغه دا ده چې یو دجال دی د دجال دا شخصیت دی او یو د دجال فتنه ده د دواړو کې فرق دی شخصیت د دجال چې دی دا یو سړی دی او دا سړی کوم ځای و نو موږ د نسل او نسب نه دی معلوم ممکنه ده چې هغه تمیم داري رضی الله تعالی عنہ چې په جزیره په یو جزیره کې چته کې لیدلی و هغه وی او ممکنه ده چې هغه هم دروغ ویلي ولې دا هغه څه ده کوم صحابي چې رښتیا دی هغه هم دروغ ویلي والله عالم دروغ ویلي رښتیا ویلي هغه دی نه دی عام روایات خدا دي چې هغه دی چې تړلی شوی دی په کوم ځای کې تړلی شوی دی نو بهرحال دا ممکنه ده د نبي علیه السلام ته چې د دجال په باره کې علم ورکړی شوی دی نو دا علم تدریجي و ځکه نبي علیه السلام هغه په دې یهودو کې یو هلک و ابن سیاد هغه ته هم دجال ویلی دی ابتدا او نبي علیه السلام دام ویلی دي چې ان یخرج وانا فیکم کدا دجال راوځي او زه موجود یم نو بیا زه پوره یم تاسو خفه کېږئ ما تاسو مه یریږئ او که زمانه بعد راوځي دې معنا دا ده چې هغه وخت کې نبي علیه السلام ته هغه تفصیلات څنګه چې قرآن تدریجا وحی راغلی ده خو دا ټول څیزونه تدریجا راغلي دي په دې خبره باندې بعضې خلک نه پوهېږي نو که فرض کړه د نبي علیه السلام سره په اول وخت کې دا علم و چې دا ابن سیاد دجال نه دی او حضرت عمر چې ویې وژنم نو نبي علیه السلام هغه ته څه وویل وی که دا هغه دجال نو ته یې وجلی نه شي او که دا نه وي نو سلی وجل نو دې مطلب څه دی چې هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې په باره کې تیقن نه و نو دا تیقن وره دا درجه به درجه دا معلومات نبي علیه السلام ته درجه به درجه میلاو که درجه به درجه نه یې میلاو نو بیا هغه دی کې ولې داسې خبره نه کوي یا د ابن سیاد په باره کې نو اولنۍ خبره خو دا ده چې
چې دجال یو شخصیت دی سړی دی نسب یې هر څه چې دی ځینې خلک وایي دا هغه دغه نه دی هغه د موسی علیه السلام سره چې و سامری وایي دا هغه سامری او سامری چې موسی علیه السلام د الله تعالی په وینا کې سزا ورکړې وه چې ان لک ان تقول لا مساس زه ګرځم او د چا خواله به نه ورځې ځکه چې تا لپاره دا سزا وایي دا هغه سامری دی دا خو ته د ځانه وې والله اعلم دې باندې موږ مکلف نه یو چې دا دجال څه شی دی دا د کوم نسب د نوح علیه السلام په اول نوح علیه السلام خلک یې راولي دا نه مخکې پیدا و وروستو پیدا دی اخر زمانه کې به پیدا اگر چې احادیثو کې د خروج لفظ دی خروج د دجال معنا دا دی دا یو ځای کې چې بند دی هغه د جساسي والا روایت څنګه دی هغې نه دا معلومیږي او د عامو خلکو رای هم دا دی چې همدغه وی اوس که ته وایې چې دا په کوم ځای کې دی دا دنیا خو ټوله واضحه شوې ده ما ډو سره واضحه شوې ده تا ته چا وایي چې واضحه ده وایي دا دنیا ټوله خلکو چڼ وڼ کړه دجال پکې معلوم نه شو ما ډو چڼ وڼ کړی اډو دنه کوم ځای دی چڼ وڼ کړی تا ته اډو سره پته نه لګي عین ممکنه ده قرآن کې الله تعالی یو څو مثالونه داسې ویلي دي چې په دې دنیا پرې سر به یو شی او ته به نینی څنګه ولې دا عزیر علیه السلام چې الله تعالی مړ کړ فاماته الله 100 عام په دې سل کاله کې د دې خوای سم نو تیر شوی د سل کاله کې نه چا نو لیدل پس مکه د پاسه پروت خو کړه خو چا نو نو په دې سلو کالو کې پس مکه د پاسه پروت او دا سل کاله او چا نه لید اصحاب کهف چې د پرې غار نو دا غار په کلی کې په مشهور غار ورځي کې چې خلک به تطلع راته دي جوانانو ته معلوم خپل چاته دي جوانانو ته څنګه معلوم دي ته په وحي معلوم شلو او په دغه علاقه کې به ګډي بيزي ساتلې او دا غار وته معلوم نو نور خلکو ته معلوم نو چې دا هو لکام رکشو نو خلکو په غار کې ونی نه لیدل نو نه لیدل چې الله تعالی خلکو ته نه خو نه لیدل چې الله تعالی خلکو ته نه خو دا چې د دې په ځای بسمیره نورم مثالونه کېدای شي نو دا خبره ته مه وایه چې د دنیا دا مخ مونږه چڼ وړ کړو او په دې باندې مونږه څوک ونه لیدو دجال مو نه لید تا ډو چڼ وړ کړی نه دی ته د خدای پاک چې پټ کړی ته نشې ښکاره کولی نو دا دعوه مه کوه اگر چې اوس دې وخت کې خو ناشنا خبرې تاسو په کتابونه ګورئ د دې په باره کې څوک وایي چې هغه برمودا ټراینګل کې دی او څوک وایي په جاپان کې یو ټراینګل دی په هغې کې دی او څوک څه وایي او څوک څه وایي اگر چې هلته کې خو یو شیطاني دریاب هم دی شیطاني دریاب هغې ته شیطاني دریاب شیطاني سمندر ورته نوم هم شیطاني سمندر دی او حدیث کې خدا راغلی چې شیطان خپل تخت په سمندر د پاسه ږدي او دا موږ نشو ویلی چې هغه دغه ځای دی که بل ځای دی خو به هر حال دا خبرې او دا ضرور او عجیبه موږ راښکاره کړي نو دا داسې تیقوني خبرې نه دي خو به هر حال دونه خبره یاده کړه چې دجال یو شخصیت دی خلک وایي د دجال نه مطلب امریکا ده نو دا خو ټیک ده دا خو زه منم چې امریکا د دجالي قوتونو شکار شوې ده او د هغې په خپل لاس کې اغوستې ده او یوازې امریکا نه نور هم ډېر ملکونه اغوستو خو دجال امریکې ته نه وایي هغه هم دا نه دي معلوم اگر چې د یاجوج ماجوج په باره کې خو زما رایې دا ده د سنن ابن ماجه کې یو روایت دی چې د هغې نه دا معلومیږي چې دی د نور نه پناه دي نو دی معنا دا زما رایې دا ده والله تعالی علم کېدای شي چې خطا وي ستاسو رایې به بله وي د بل چا رایې به بله وي اخو رایې زما رایې دا ده چې د یاجوج ماجوج په ځمکه کې دننه دي ځمکه کې دننه دي او د اوسنۍ خلکو د ځینو خلکو رایې دا ده چې دا د یاجوج ماجوج هم دا چینیان او روسیان دي نو د چینیان خو دا را روان دي نو څه پته لګي چې دا سی پیک ته دغه کې او داسې هغه طرف نه پرې ګاډو کې کېدی وم خوري او غاښونه یې درته تېره کړي نو بیا به څه کوئ نو ځینې خلک وایي چې دا را روان دي ځکه تاسو په خپله ورته وایئ چې راځئ والله تعالی اعلم زما رایې دا ده چې یاجوج ماجوج چې کوم دي دا پرې ځمکه کې دننه دي د ځمکې نه بره براخیږي بیا دا د سنن ابن ماجه د یو روایت په وجه ویم خو خبره مې دا کوله په منځ کې تاسو نورې خبرې پکې را خبره مې دا کوله چې دا دجال چې دی دا یو شخصیه یو سړی دی یو شی دی داسې نه چې دا څه فکر دی دجال فکر نه دی دجال نظریه نه دی یوازې دجال چې دی دا یو
څه یو ملک او یا څه سیستم او یا څه نظام نه دی، دا څه عنقا نه دی، څه قانوني شخصیت نه دی، یو جسمانی شخصیت دی، یو جسم دی، یو وجود دی، یو بوټی دی، یو سړی دی، او هغه دا دی چې یو سترګه باندې ړوند دی. دا یې نښه ده. دا دې دپاره چې خلک یې وپېژني چې خدای پاک خو آور نه دی او دی خو آور دی او دی د خدایي دعوه کوي. نو یو مې راته وایي چې یو د دجال فتنه ده او یو د دجال شخصیت دی. د دواړو خبرو کې خلک فرق نه پېژني. نو چې موږ ورته وایو چې هلکه دا د دجال فتنه ده، دا اوس چې کومه را روانه ده، دا چې دا موږ خبرو دا لګیا یو، دا یو خبره او بله خبره ده، دا د نظریاتو چې کوم جنګ روان دی او په دې کې چې د دنیا لګیا ده او دا د اسلام خلاف دا څومره سازشونه شروع کړي، موږ وایو هلکه دا د دجال فتنه ده. دا په پیسو باندې چې د خلکو ایمان یې واغشته او خلک ورته ټینګېږي نه، ښه او بد یې ټول واغشته. نو موږ وایو دا د دجال دی، وایي دجال خو لا راغلی نه دی. نو ما دجال راغلی نه دی، خو فتنه خو یې شته که نه. نو د دجال یو سړی، یو لوی سړی، ګوره دجال د کوپر په لحاظ سره خو لوی سړی دی، فتنه خو یې ډېره لویه ده که نه. نو تاسو څه وایئ چې د دې رباط ته اوس فرض کا وزیر اعظم راځي، نو همداسې به راشي دلته به کښېني او خلک وایي چې هلکه دغه د وزیر اعظم جومات ته راغی. داسې چل به وي که نه، د مخکې نه بس ځمکه اړقېږي راړقېږي، څه چل به وي، څه جنډې منډې او څه هلچل او څه تیاري او څه هټ او بچ او څه پوره کیسه به وي که نه. نه مخکې به پوره تیاریانې به کېږي، دنیا ته پته لګي هلکه دا سړی را روان دی. پخوا چې به هغه خلکو د دیوانو میوانو کیسې کولې نه وي، د ځنګل نه دیو را روان و، دا ځمکه اړقېده. نو داسې چې یو غټ څه شی راځي خو هغه څه آثار او څه نه. نو داسې د دجال هم د خپل خروج نه مخکې د ځان دپاره لار همواری که نه، چې لار همواری نو هغه خو ظاهره خبره ده. بهر حال دا مې د تر دې دپاره دا خبرې وکړې، نور په دې تفصیلات بیا ګوره ځان لا. او دا داسې مسلې دي چې د دې چونکې د مستقبل سره تعلق دی، نو پوره تفصیلات یې موږ نشو ویلی. نو عیسی علیه السلام را کوزېدل او د عیسی علیه السلام ژوندی برختل او د دجال له فتنې مقابله کول او د دجال شخصي طور د دجال مقابله کول، دا درې واړه خبرې مې تا ته وې، دا د یو بل سره نښتې دي، دا د یو بل نه جدا کېږي نه. نو بر رفعه الله الیه وکان الله عزیزا حکیما. او الله تعالی غالب دی. نو غالب دی په دې ځمکه باندې د یهودیانو نه بچ کولی شو، خو حکیما په دې کې د الله تعالی یو حکمت دی چې دلته ته دا چې دلته په دې ځمکه وی او بچ کړی وی، خو دا کار یې ونه کړ، بلکې بری اسمان ته وخېږي او په دې کې د الله تعالی خپل یو حکمت. او بیا به په یو وخت باندې بیا راکوزوي عیسی علیه السلام. او دا حدیث چې دی دا په سنن ابن ماجه کې دی چې د دمشق په شرقي مناره باندې به عیسی علیه السلام را کوزیږي، دوه ملائکو باندې به لاس خودي او د هغه نه سر نه به اوبه څاڅي، لکه ته به وایې چې غسل یې کړی دی. نو دا عیسی علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله په یو بل حدیث کې فرمایي چې ما ته الله تعالی داسې وښودو چې عیسی علیه السلام په دوو کسانو باندې لاس اچولی دي، بنده به د هغه خپل یو مزاج ځکه چې په ځمکه باندې خو هغه لاس اچول هغه د 33 سال به هلته چې راشي، ځکه چې ختونو د 33 سال 33 کال جوان. لیکن بهرحال هغه مزاج به دای چې ته په لاره ځي نو په چا به لاس اچولي، خپل ملګرو سره به ملګرتیا، نو دا به خوش قسمته خلک چې هغه به په لاس اچولي، دا د بې تکلفۍ نښه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ولیدو ډېر ښایسته انسان دی او دا مخ یې داسې په دې زلفو کې په دې یختو کې دا مخ پټ دی، یختې ښایسته یختې په دې مخ راړولي. نو هغه مخ یې ما خو پوره ونه لیدو، خو چې څومره مې ولیدو نو ډېر زیات ښایسته انسان او په دوو کسانو باندې لاسونه اچولي او د بیت الله نه طواف کوو. نو په مستقبل کې چې کوم شی کېده هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا کې ولیدو. او د هغې نه بهر مې بل سړی ولیدو چې دجال دی او داسې ګلګوتې ویښتې دي، داسې مټقور وجود دی، کلک داسې پوخ او داسې غوټې او ګلګوتې ویښتې دي او په یو سترګه باندې ړوند دی، بله سترګه یې راوتې ده داسې کأنها عنب طافیة. ته به وایې چې هغه دا د دغه دانه ده، د انګور دانه ده چې داسې په زور وکړي هغه منډه هغه دننه پکې دانه داسې بار ته راوځي، داسې بار ته راوتې ده، یعنې هغه یوه سترګه خو یې ړانده ده، خو بله هم داسې بدموره غونته کې ده چې هغه روغه.
نو بر رفعه الله الیه وکان الله عزیزا حکیما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ او نشته یو تن په دې کتاب والو کې الا ليؤمنن به مگر خامخا به ایمان راوړي په دې عیسی علیه السلام باندې قبل موته. نو قبل موته دو معنی دي د خپل مرګ نه مخکې، لکه یو قرائت پکې قبل موته هم ده، قبل موته هم پته ولګي چې د موته نه مراد بني اسرائیلی دی. څوک چې اهل کتاب دي نو دې په د خپل مرګ نه مخکې په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي، یا مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه. عیسی علیه السلام مړ نه دی، خو عیسی علیه السلام د مرګ نه مخکې چې څومره اهل کتاب دي نو دوی به په صحیح معنو کې په عیسی علیه السلام ایمان راوړي. اوس چې عیسی علیه السلام باندې ایمان دی نو دا په عیسی علیه السلام ایمان نه دی. اوس خو دې ګډې وړې، اوس خو دې دا وایي چې عیسی علیه السلام کله ورته د خدای زوی وي او کله ورته د خدای سره په خدایۍ کې شریک وي. نو چې کله عیسی علیه السلام د مرګ نه مخکې یعنی د قیامت په وخت کې چې عیسی علیه السلام واپس راشي نو بیا به د اهل کتاب یا په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي او یا به هغه ختمي. بیا اهل کتاب نه مراد عیسایان هم دي او يهوديان، دا دواړه په ایمان ده. ځکه دا دواړه د هغه مبارک افراط او تفرید کوي، دا دواړه د هغه مبارک زیاتې کوي. ایو ورته یو په الزام او بهتان لګي او بل ورته د خدای زوی وي. دا خبر حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کړی دا، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کړی دا، او دا حدیث په مسلم کې هم دی او امام بغوی رحمه الله په شرح السنه کې هم لیکلی دی او سره دام لیکلی دی چې هذا حدیث متفق علی صحته. د دې حدیث په صحت باندې د اهل علم اتفاق دی او مسلم کې دا حدیث دی، صحیح حدیث دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی کہ انه قال لا ينزلن ابن مريم حكما عدلا، عیسی ابن مریم برا کوزیږي او فیصله وکړي او په عدل به فیصله کوي. فلا يقتلن الدجال، الدجال به وجني، ولا يقتلن خنزيرا، خنزير به وجني. ځکه د عیسایان خنزیر خوري، نو خنزیر د وجلو نه مطلب دا دی چې دا خنزیر دا خبر او خنزیر وجلم په مراد دي. په دې کې څه خبره خنزیر به وجه چې ته مرغه چې ته ځان له خوراک د لپاره وجه نو چې هغه دې د لپاره مړ کو چې ته ونه خوري نو دا کوم څه اعتراض خبره دا. ولا يكسرن الصليب، او دا صلیب به ماتي. ځکه دا دروغ دي، دا په دروغ باندې دی ویلي. او ته چې کوم ځای په دې سنیم پانسي شوی دا ولې ځان جوړ کړي دا به مات کی. او بیا وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين، او الله رب العالمین ته صرف خلق سجده کوي، باقی بت پرستی او باقی دا شرکونه مرکونه به ختم. هغه پورې به دا شی روانه ده جګړه او هغه پورې به دا جګړه به ختم شي. ثم قال ابو هريره، بیا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د خپل خبرې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبرې نه بعد چې د نقل کړه، نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ شاګردانو ته وی چې وقرؤوا ان شئتم. د دې حدیث په تایید کې دا آیت مو آیه کوم خوخی چې وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. قال ابو هريره قبل موت عيسى يعيدها 3 مرات. درې ځله دا خبره مکرر کړه چې ليؤمنن به قبل موته، دا عیسی علیه السلام د مرګ نه مخکې به په ایمان راوړي. چا وی د دې مطلب دا دی چې نه دا د عیسی علیه السلام د راکوزېدو خبره نه ده، بلکې هر یهودي یا هر عیسائی چې مري نو د مرګ په وخت کې دته دا خبره یقیني شي، د دې خبرې پته ورته ولګي. څنګه پته لګي؟ نو دا خبره خو چا نه ده ویلې چې څنګه ورته پته لګي. خو به هر حال هر یهودی او هر عیسائی د خپل مرګ نه مخکې قبیل موته، قبل موته مطلب دا دی چې د غرغرې وخت پې راشي، د زنکدن وخت پې راشي. نو چې په عیسائی او په یهودي باندې د زنکدن وخت راشي نو دغه وخت دی بیا وایي چې عیسی علیه السلام یهودي م وایي چې عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر دی او بهتان پې نه لګي، د بهتان نه توبه کوي. او عیسائی م وایي چې د خدای زوی نه دی، توبه کول غواړي خو هغه وخت د توبې د قبلېدو نه نو په هغه وخت توبه نه قبلېږي. و دا موږ ته قرآن دا خبره وکړه. تاسو به حیران شئ
یو فرانسیسی دی ډیوبایس یو فرانسیسی هغه یو کتاب لیکلی دی د هندوانو په باره کې هندو مینرز کسټمز اینڈ سرمنیز دا د کتاب نوم دی انګریزي کې په هغې کې هغه دا لیکلی دي چې په دې ویدونو کې یو وید دی چې هغې ته اتھر وید وایي اتھر وید د هغې په حواله باندې هغه یو خبره لیکلې ده او بیا یو قصه لیکلې ده چې د برهمن چې ورته وایي که نه برهمن په دې هندوانو کې چې دا کوم ځان ته اعلی نسب والا وایي او په دې هم درته لږه خبره کوم په دې هندوانو کې ځان ته چې کوم اعلی نسب والا برهمن چې ورته وایي ځینې خلک وایي چې دا لفظ د براهیمین نه جوړ شوی دی دي ځان ته براهیمیین وایي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین بهرحال برهمن وایي نگه دارد برهمن کار خود را نمی گوید بکس اسرار خود را مرا گوید که از تسبیح بگذر بدوش خود برد زنار خود را وای دا برهمن ډیر زیات خيار دی تا ته خو په قلاره کې نه او په خپل د خپل نه قلاري نمی گوید بکس اسرار خود را د زړه راز چاته نه وای او مرا گوید که از تسبیح بگذر ما ته وی ته ولې دا سبحان الله الحمدلله وای خو بدوش خود برد زنار خود را هغه زنار خپل په غاړه اچولې نو دوی په دې کتاب کې د لیکلي دي چې وایي چې په دې اتروید کې څه کلمات دي هغه کلمات خو ما په سنسکرت ژبه کې هم دلته را نقل کړي دي خو بهرحال هغې تلفظ که زه وایم نو تلفظ یې عجیبه غونته کې دی مونږ ته د هغې تلفظ خو د سنسکرت ژبې نه دی معلوم زما زړه کې ډېر توجه وه چې چېرته موقع راته میلاو شي نو د سنسکرت ژبه زده کوم خو لا موقع نه ده میلاو شي ځکه دا زده کول پکار د دې بعضې اصطلاحات زده کول پکار او د هغې لیکل هم ډېر عجیبه دي نو هغه اتروید کې دا جمله ده چې لا اله هرنی پاپن الا لمبا پرم پدم جنم بکیٹ پر ابہوتی تو جپے نام محمدم وی معنی صدا وی معنی دادا چې د لا اله الا الله وینا په وجبانی گناهونه معاف کیږي او د دنیا د ټوله دنیا د عالم امامت او مشري په ملاوي د لا اله الا الله په دې لفظ باندې گناهونه معاف کیږي او د ټوله دنیا د عالم امامت او مشري په ملاوي او د محمد رسول الله د وینا په وجبانه که غواړي نو همیشه جنت ملاوي چې لا اله الا الله ډېر ډېر وې نو ګناهونه به معاف کیږي او د دنیا امامت به ته ملاوي او چې محمد رسول الله ډېر ډېر وې نو همیشه جنت به ته ملاوي دا په دې اتروید کې لیکلي د ډیوبایس دا خبره هم لیکلې ده چې د جلال الدین اکبر په زمانہ کې یو ډېر لوی پندت برهمن مسلمان شوی چې هغه د ډېر لوی پندت د دې خپل مذهبي رهنما ته و چې هغه مسلمان شوی نو هغه دا خبره کړې وه چې دا هر برهمن هر اعلی نسب والا هندو چې په هندو په دې مذهبي کتابونو باندې ځان پوی کړی داغه په کور کې یا داغه په خاندان کې چې کوم سړی مري نو هغه ورته په دې آخر کې په دې وخت کې ورته وایي چې هغه کلمه ووایه که نه هغه کلمه ووایه پړ پاپي دا کلمه هغه چې موږ ورته پاپیان او ګناهګار وایو نو د هغې دا کلمه ووایه که نه نو هغه ورته وایي چې څه ووایم وایي چې هغه کلمه ووایه که نه چې لا اله الا الله محمد رسول الله ځکه تا باندې خفه کېږم بیا به جهنم ته لاړ شي خو دا خبره چاته کوي نه عامو خلکو ته کوي نه د دې چکوال یو صاحب فوج کې پاتې شوی او ډېر لوی افسر او هغه برطانیه کې هلته چې کوم ځای اوسېدم نو د مو سره نږدې محله کې هغه م اوسېدو ما سره به ډېر کېناسته پاشېدم مشر سړی و نو هغه ما ته وایي چې زموږ په چکوال کې یو هندو مسلمان شوی و برهمن او همدغه خبره چې دا ته وایې دا یې ما ته هغه هم کړې وه چې دا زموږ طریقه ده
مولانا شمس نوید عثمانی چې په هندوستان کې ډېر لوی عالم دی هغه په دې باندې یو کتاب لیکلی دی اگر اب بھی نہ جاگے تو په هغې کې هغه دا لیکلي دي چې د دې هندوانو د دې برهمنیانو یو رسم دی یو طریقه ده هغه طریقه چې ما وروسته نو زما په دې خبره یقین راغی چې دا خبره خو ډېر رښتیا ده هغه وایي د دې هندو برهمنانو دا طریقه ده چې په دې په خاندان کې چې کوم سړی چې د هغه زنکدن ډېر زیات سخت شي او اوږد شي نو دی هغه سړی د کټ نه راکوز کی او په ځمکه یې څملی او قبلې ته کعبې ته وله مخ کي او په غوږ کې ورته پټه خبره کوي نو بعد د هغه نه پس بیا ساه وځي نو ما وایي چې دا په دې ځمکه باندې څملی او کعبې ته وله مخ کوي او په دې غوږ کې ورته پټه خبره کوي نو دا به ورته جوړم دغه خبره کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایه او دا هغه وخت کې فایده کوي که نه کوي او جدا مسله ده خو دی ورته وایي دی ورته وایي نو دا په حقیقت کې د هغې په شانتې خبره شوه وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته دا یهودیان چې کوم دا دغه چې کوم دي هندوان د دې هندوانو چې کوم بنیادی کتاب دی بھگوت گیتا تقریبا ما مکمل مطالعه نه کوم نیمه نه زیات اړولې او چې ما را پیدا کړو هغه مې تقریبا مطالعه هغه کتاب کې خو حیران کن خبرې دي هغه حیران کن خبرې دا دي چې سړی هغه کتاب وګوري نو د دې هندوانو چې کومې بنیادي غلطۍ دي د هغې پته به ورته ولګي او د دې دا بنیادی کتاب دی چې په یې کې بنیادی توحید ذکر شوی دی بالکل توحید حتی کې په دغه بھگوت گیتا کې داسې عبارتونه دي چې توحید دې ته وایي چې صرف او صرف د الله په مخ کې به سجده کې بوتان اوتار چې ورته دی وایي اوتار ذل او بروز او اوتار او اقنوم دا د خلکو شرکی اصطلاحات لکه زمونږ په وطن کې چې د قطب او ابدال او غوثونه او دا جوړ کړي مسلمانان نو چا د ذل لفظ جوړ کو چا د بروز لفظ جوړ کو چا د اوتار لفظ جوړ کو چا پکې چرته د بل نو وایي چې د اوتار او د ذلونه او بروز دا قسمه څیزونه نه هغه وایي چې شرک د الله نه علاوه بل چا ته سجده کول قطعا یقینا شرک او الله تعالی اس پیغمبر او اس اوتار داسې نه دی لېږلی چې هغه ته دا ویلي چې زما نه علاوه بل چا ته سجده جایز ده په دومره واضحو الفاظ دویمه خبره غلطۍ په هغې کې ما ته دا معلومه شوه چې په دې هندوانو کې یو ډېر لوی تفصیلي بحثونه دي مهابھارت ورته وایي مهابھارت یو کتاب دی یو قصه ده حقیقت کې قصه دا ده چې پخوانه زرګونه کاله مخکې په دې مهابھارت کې دوه فرقې او دوه قبیلې وي هغه دوه قبیلې چې کوم دي یو ته کورو وایي بل ته پانډو وایي کېدای شي دې کې خطا کېږم چې هغه نیکۍ والا هغه غالب پکې کوم دی او غالب ګمان زما دا دی چې دا کورو په دې او د پانډو نو دا کورو او د پانډو جګړه ده دا دوه قبیلې دي نو د کورو او د پانډو جګړه دا کورو ولګي د دای په دې پانډو باندې غالب راغی او دې شکست ورکړ ما اصل کې د څو کاله مخکې د دې لپاره کتل چې زه په دې بر صغیر کې د عربي وګورم نو د عربي په دې بر صغیر کې د کومې زمانې نه ده کله چې مې دا پی ایچ ډي د تیسیس لیکل نو دا د هغه زمانې خبره ده نو زه دې نتیجې ته ورسېدم چې هلکه دلته په دې بر صغیر پاک و هند کې هم د زرګونو کاله مخکې نه عربي وه عربي خلکو پیژنده بس دغې نقطې دپاره په دې شي پسې ګرځېدم په دې مهابھارت پسې نو هغې کې مې دا کیسه وکتل چې دا کور هیم چې کوم دي کورو والا په دې پانډو غالب شو یا دا پانډو په دې کورو غالب شو نو چې غالب شو نو هغې له چې بیا سزا ورکوله او د هغې جرنیلان او مشران او ټول خلک یې ونیول چې کومې مړه کړه خو یې مړه کړه چې کومې ژوندي ونیول نو هغې له یو کور جوړ کړو د شمو نه شمې پېژنې که نه شمې د مومو نه یې وله کور جوړ کړو او د مومو په دې کور کې دې وتړل او هغې ته یې اور ورته کړو نو په دې طریقې هغې له سزا ورکړه نو ما په خپله مقاله کې هم دا خبره نقل کړې ده خو په هغه زمانه کې ما دا بھگوت گیتا نه وکتلی بیا چې ما تیر کال دا بھگوت گیتا وکتو نو زه پوه شوم چې دا مهابھارت والا د بھگوت گیتا په خبره نه دی پوه شوی مهابھارت کیسه ده دغه زه پې پوه شوی یم چې ما نقل کړې ده مهابھارت والا هم داسې لیکلې ده خو زه په دې پوه شوم چې د مهابھارت چې کوم مصنفین دي هغې د بھگوت گیتا په مطلب نه دي پوه شوي د بھگوت گیتا مطلب دا دی هغه دا ویل غوښتل
چې په دنیا کې دوه قوتونه دي، یو د خیر قوت دی او بل د شر قوت دی. نو د خیر قوت به آخرکار د شر په قوت غالب راځي، او د شر د قوت د پاره بیا الله تعالی جهنم تیار کړی دی. نو جهنم کې به هغه د شر قوتونه تړلې شوي او هغه به پکې سوځي، وجلی کېږي به پکې. او بیا د آخرت ژبه عربي ده. دا په هندوستان کې نه ده ویلې شوې، دا مهابارت والا د ځانه ویلي دي. د بھگوت گیتا د مطالعې نه زه په دې نتیجه ورسېدم چې اصل خبره دا وه چې د خیر بھگوت گیتا د شر او د خیر د قوتونو د جګړې خبره کوي، چې د ابتدا نه د خیر او د قوتونو د خیر او د شر د قوتونو مقابله ده. خو دا مقابله به آخر کار د خیر د قوتونو په غلبه تمامي، او بیا چې د شر کوم قوتونه دي نو هغې به بیا هغې ته به سزا په جهنم کې ملاوېږي. د شمو کور نه مطلب جهنم دی. او چې وی چې عربي ویلا وایي چې دا د خیر قوتونه هغه چې وی پانډو دي غالبا یا کورو چې کوم غالب شوي دي نیک وایي هغې په خپل منځ کې خبرې په عربۍ کولې. نو دې نه پته ولګېږي چې په هندوستان کې نه دا خبره داسې نه ده، مهابارت والا غلط شوی، بھگوت گیتا دا نه دي ویلي. هغه دا وایي چې کوم وخت کې چې د آخرنۍ فیصله کېږي یعنی آخرت، نو په آخرت کې به د خلکو جبه سی سرکاري جبه او قومي جبه به هلته صحیح په آخرت کې عربي وایي. ځکه تا ته ما وختي ووی چې متشابهات، تا ته ما وی قرآن کې متشابهات دي، تا ته ما وی په آسماني کتابونو کې متشابهات دي. د هندوانو دا رایه ده چې زمونږ دا کتاب هم آسماني کتاب دی. نو که دا آسماني کتابي نو موږ به د هندوانو نه تپوس کوو چې دا په کوم پیغمبر نازل شوی دی، پیغمبر نوم خو راته وښایه. نو هغې له خو د پیغمبر نوم نه دی معلوم. خو به هر حال دا خبره خو یو اشاره کوي والله تعالی عالم چې دې بھگوت گیتا کې چې کوم خبرې بیان شوي دي نو هغه په تشبیهاتو او په استعاراتو کې او په متشابه الفاظو کې بیان شوي دي. نو دې په مطلب ونه رسېږي. ځکه په دې هغه کې لیکلي دي، په دې ویدونو کې دا خبره ځکه لیکلې ده چې دا ویدونه د بھگوت گیتا یو قسم د شرح دي. دا وید چې ورته وایي که نه دا د بھگوت گیتا شرح یو قسم. نو په هغې کې دا خبره لیکلې دي چې د دې لکه مثلا یو جمله ده چې هغې وایي چې حمد چې دی دا د اګني دپاره دی. اګني یو لفظ دی، اګني هغې د خدای دپاره هم استعمالوي، د اودار دپاره یعنې د پیغمبرانو دپاره هم استعمالوي، د ښو خلکو دپاره هم استعمالوي. نو وایي چې د دې اګني اصل مطلب څه دی چې حمد د اګني دپاره دی. نو په ویدونو کې دا خبره لیکلې ده چې په دې خبره باندې تاسو اوس نه پوهېږئ، په دې خبره تاسو نه پوهېږئ. اوس یو وخت به راشي چې یو نوې رڼا به راشي، یو نوې رڼا به راشي، او هغه نوې رڼا طریقه به بیا دایي چې هغه نوې رڼا به په دې زړه رڼا د پاسه کېدی نو پته به ولګي چې حمد د چا دپاره دی. نو شمس نوید عثماني صاحب وایي د دې مطلب دا دی چې د دې کتاب نه بعد به یو بل کتاب راځي چې هغه به آخرنی کتاب وي، هغه به د دې خبرې فیصله کوي چې حمد د چا دپاره دی. نو د هغې کتاب اولنۍ جمله دا ده چې الحمدلله رب العالمین. نو پته ولګېده چې حمد د الله دپاره دی. دا ویدونو مطلب دا دی. خو ویدونو خبره په اشاره کې کړې ده او دی ویلې دي چې آخرنۍ خبره به فیصله قرآن کوي. نو تاسو قرآن له ولې نه راځئ چې هغه د هغې آخرني فیصله ومنئ؟ قرآن له راشه د هغې آخري فیصله ومنئ، ځکه چې آخري فیصله به قرآن کوي. بهر حال دا خبره مې دې ځای پورې تا ته کوله چې ستا ذهن کې دا کیني چې لیؤمنن به قبل موته، لیؤمنن به قبل موته. چې کوم خلق یو طرف د دعوه کوي چې موږ سره آسماني هدایت دی او بل طرف ته د هغې آسماني هدایت دغه بنیادي نقطې نه انکار کوي، نو دا عین ممکنه ده چې څنګه یهودیانو ته او بني اسرائیل ته اهل کتابو ته الله تعالی د مرګ نه مخکې رښتیاوالی ښیي، نو داسې به د یهودیانو ته هم ښیي، د هندوانو ته به هم ښیي. ځکه د دې هم دا دعوه ده چې زموږ دا مذهب آسماني. هسې تاسو ته دا پته ده د هندو مذهب نوم څه دی؟ هندو درم نوم نه دی، درم هغې مذهب ته وایي، خو د دې درم نوم نه دی. دا هغوی دعوه ده چې زموږ د دې هندو اصل نوم دی سناتن دھرم. سناتن دھرم معنا دا آسماني کتاب، آسماني مذهب. وایي زموږ دا مذهب آسماني مذهب دی او دا د ټولو مذهبونو نه قدیم مذهب دی. نو چې ستا مذهب آسماني مذهب دی نو بیا پکار دا ده چې ته د دې وجې نه هلته یو سړی را پیدا شوی، د هغه نوم دی
دا وید پرکاش هغه وی زما د نوم معنا ده نور الهدى او وید پرکاش پروفیسور دی چاته په یونیورسيټي هغه وی زما د نوم معنا ده نور الهدى چا ته ته نوم ولې نه بدلې هغه زما نوم ټیک دی د وید پرکاش معنا په سنسکرت ژبه کې ده د هدایت رڼا مې ولې نوم بدل کوم ته نور الهدى بدلول هغه یو کتاب لیکلی دی کل کی اوتار کتاب ما لوسته دی پاغي کې هغه دا ثابت کړی دا چې هغه هندوانو ته وایي چې دا تاسو چې ورته اوتار وایي نو دا هغه دي چې دا مسلمانان ورته پیغمبران او بیا ورته وایي چې ستاسو کتاب کې دا لیکلي دي چې د آخرنی پیغمبر نه خبسي د آخرنی اوتار نه خبسي چې ته پته مې خپل هندوانو ته وایي وای ته چې کوم د آخرنی اوتار پته مې وای دا اوتار نه خسته په کتاب کې څه لیکلي دي وای ستاسو په کتاب کې دا لیکلي دي چې داغه د پلار نوم بشي عبد الله په سنسکرت ژبه کې وای دا سنسکرت ژبه چې کوم لفظ وای داغه معنا او وای داغه چې کوم په سنسکرت ژبه کې د مور نوم ذکر شوی دی داغه معنا د امن ورکوونکې آمنه وای داغه چې کوم په هدایت به هغه ته په کوم ځای کې ملاويږي وای په غار کې به ته ملاويږي وای په محمد صلی الله علیه وسلم باندې هو په غار حرا کې را لکم وای داغه بل نه خلک تاسو وای چې امر د ټول دنیا نه په یو اسبانه به ټول دنیا له چکر لګی نو هغه خو براق دی کړي چې د دنیا نه بره په نبی له صلوات والسلام تللی یا پر دنیا کې دنو خلکو را اداره چې برم براق باندې خطر لري اگر چې صحیح خبره ده چې د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې په براق تللی او بره بیا په یو پړوي خطلې ورا راکوته شو یو پړوي کې ناشته او بتو خطر نو وای دا ټول نه خو په محمد صلی الله علیه وسلم کې موجود دي محمد صلی الله علیه وسلم کې موجود دي نو ته بیا د کم کل کې اوتار پته مې هغه پروفیسور وته دا وای هغه وید پرکاش سره یو لفظ بلم دی ایودا ویر پشکار ته کس شي نو بهرحال هغه وي زموږ د مسلک نوم دی زموږ د مذهب نوم دی آسماني نو هغه وي چې ستا آسماني مذهب دی نو ستا د آسماني مذهب کې چې کوم کدا خپل مذهب منې نو د دې ستا د مذهب تقاضا بیا دار چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر ومنه او هغه وي زموږ د دین نه قلاري نو زموږ د ټول هندوانو ته څومره تعلیم یافته خلک دي ټول ته دا وایم اځي دې ټول دا کتاب پیش کوم چې تاسو یې دې کتاب جواب وکړي او یاد آره چې مسلمانان شي بهرحال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقفه كذا نور خبر بالباش